نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم تاسو داود شاه ډېر ښه پېژنئ چې کوم په سوشل میډیا باندې د هغه ویډیوګانې مخې ته راځي، نو تاسو به د یو تصویر کې وګورئ چې په دې کې د دا پوزیشن څنګه دی، او په دې بل تصویر کې وګورئ چې په دې کې د دې پوزیشن څنګه دی. په دې یو تصویر کې د دا ښایسته ګیره ده، دغه رنګې پټکې والے دی، او په دې بل تصویر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ښایسته سنت دغه پټکې هغه هم لري کو، دغه رنګې چې کوم دی ورسره ګیره هم لري کړه. نو نور د بدبختۍ علامه څه کېدی شي؟ او افسوس په دې خبره باندې دی چې اول د چې کوم لور ده د هغه په سوشل میډیا باندې کم کردار دی، دنیا ته پته ده، زه په هغې باندې خبرې نه کوم. کله دا ښځه ده د هغه په سوشل میډیا باندې کم کردار دی، هغه هم چې کوم د دنیا ته پته ده. خو مونږ ویل دا پکې لږ د سړي زوی شو، دا پکې لږ ښه شو، زه ګیرې پرېښودله، پټکې و، په څه وخت کې په ځای عمل اخیسته و، په هغې کې به چې کوم دی هغه تعلیم کو، خو واپس هغه خپل هغه بېکارهتوب یې وکړو او هغه دلتوب یې وکړو چې ګیرې هم لرې کړه، پټکې هم لرې کو. دا کم پوزیشن ته راغی. زه وایم چې دا د کم خلکو په کور کې ناست دی، د کم خلکو په ځای کې ناست دی، دغه خلکو له چې کم دی په کار دی چې د ده نه بایکاټ وکړي، د ده نه ځان راغونډ کړي، د ذاتیاتو د وجې نه ګورې، بلکې د دې د عمل د وجې نه، د دې د کردار د وجې نه چې د ده مخکې کم په سوشل میډیا باندې کردار و، نن چې کم دی بیا څه کردار شو، واپس هغه زور حالات ته راغی. نو ډېر افسوس دی د داود شاه په دې حال باندې چې دا به د الله پاک مخې له ورځي کې نه ورځي چې ستا د کور ټول پوزیشن ګډوډ دی، د لور دې هم دغه حال دی او د ښځې دې هم دغه حال دی او ستا هم دغه حال شو. نو په تاسو یې کم یو چې کم دی صحیح شو، کم یو صحیح کس دی مونږ ته وښایي چې مونږ ته پته ولګېږي. دغه داود شاه ته یم چې آخرت مخې ته کا، قبر مخې ته کا، یو ورځ د دنیا چې کم دی هغه تلل مخې ته کا، او ستا چې کم کردار دی، ستا د ښځې، ستا د لور، ستا دغه کردار دغه پوزیشن پرېږدئ. تاسو چې کوم دی په صحیح لار او په سمه لار باندې راشئ. تاسو ته پته ده په مرګ کې په دې نږدې ورځو کې چې کوم دی کم مسایل رااله، څومره خلک شهیدان شول، څومره خلک وفات شول، څومره خلک مړه شول، د مرګ څه پته لګي. هر ټایم چې کوم دی مرګ راتلی شي، نو محترمو چې موږ مرله تیار یو او دا ګناهونه، دا ناروا، دا ظلمونه، دا زیاتې پرېږدو. نو الله رب العزت موږ له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.